السلام علیکم ملګرو. کولکتا نایټ رایډر د شاهرخ خان ټیم د آی پی ایل فائنل لا کوالیفای شو. ګورباز لا پکې هم نن مکمل او شوی و. ګورباز پکې هم زبردست بیټینګ کړی دی. مکمل سکور کارت به سره شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل بګورئ او مخکې ملګرو سره به ضرور شریک کوئ. په دې آی پی ایل کې کولکتا نایټ رایډر کم چې د شاهرخ خان ټیم دی، کم ټیم کې چې ګورباز هم گیم کوي، په ډومبني ځل په دې آی پی ایل کې ډومبنی میچ ګورباز کړی دی. هغه هم سیمی فائنل وکړو. ولې سیمی فائنل وکړو؟ د ګورباز په ځای چې کم کلاړي په ټیم کې شامل و، د انګلند کلاړو چې انګلند والا خپل کلاړیان الریډي د آی پی ایل نه واپس غوښتلي دي، نو ځکه ګورباز لا پکې مکمل او شوی. خو ګورباز ښه بیټینګ کړی. خیر داسې لانګ اننګز نه دی کړی، خو بیا هم ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی دی. سکور کارت لکه موږ راشو نو دا میچ د سنرایزر حیدرآباد او د کولکتا نایټ رایډر میچ چې دا سیمی فائنل میچ جی سیمی فائنل د آی پی ایل سیمی فائنل. کولکتا نایټ رایډر دا میچ وګټلو، فائنل لا کوالیفای شو. خو سنرایزر حیدرآباد د پیټ کامنز ټیم چې کوم دی سره بل چانس هم شته دی، ځکه دی په 1 او 2 باندې ټاپ راغلی جی، ځکه ور سره بل چانس شته دی. خو په دې ویډیو کې موږ په دې میچ خبره کوو. سنرایزر حیدرآباد کړي 159 رنزونه، ټول کلاړیان آوټ په شلم اوور کې جی. 159 رنزونه ډیر کم سکور او چونکه سکور زیات کول پکارو، دغه کم از کم 200 لور جختول پکارو. خیر په دې میچ کې کدی 200 هم کړي ور پسې کې کې آر کولکتا نایټ رایډر چیس کول، ځکه د 159 رنزونه غي په 14 اوور کې چیس کول. شپږ ورونه ته پاتې شوی دی جی. ټریویس هیډ چې کوم دی پړومبني بال باندې نه په 0 رنز باندې ور شوی دی، او میچل سٹارک چې کوم دی چې کم په 24 کروڑ 75 لک روپۍ باندې آی پی ایل کې اغشتل شو. هغه خپل پیسې حلال کړي جی. هغه نن ډیر زبردست بالینګ کړی دی د خپل ټیم د پاره، او دې میچ کې د سنرایزر حیدرآباد په 159 رنز راټولول دی کې د میچل سٹارک لاس ته جی. ټریویس هیډ په 0 آوټ شوی دی. ابھیشیک شرما په 3 رنزونو باندې آوټ شوی دی. تریپاټي 55 رنزونه کړي، 55 په 15 بالونو باندې. نیتیش ریډي په 10 بالونو 9 رنزونه کړي دي. شهباز 0 رنزونو باندې آوټ شوی دی. هنری کلاسن چې کوم دی د ساوث افریقا کې د اړي په 21 بالونو 22 رنزونه کړي دي. عبدالصمد په 12 14، سنویر سنگ په 1 بال 0، پیټ کامنز په 24 بالونو 13 رنزونه کړي دي چې زبردست اننګز کړی دی. پیټ کامنز په اخر کې کپتان دی جی. بونیشور کومار په 4 بالونو 0 او ویا ساکنت په 15 بالونو اوور رنزونه کړي چې دی پکې نټ آوټ هم پاتې شوی دی. اوس د کې کې د طرف میچل سٹارک بالینګ تاسو ګورئ، 4 اورونو کې 4 رنزونه او 3 وکټې پکې اشتري دي. ویب او اروڑا 2 اورونو کې 19 وکټه، هر شترانه په 4 اورونو کې 29 وکټه، سولین نارائن په 4 اورونو کې 40 وکټه، راسل په 2 اورونو کې 15 وکټه، راسل پکې هم خبالنګ کړی دی. چکرواتی 4 اورونو کې 2 وکټې ایشتل دي جی. دا سکور ورپسې کولکتا نایټ رایډر ډیر په اسانه باندې چس کړي. په 14 اور کې یو سل 4 رنزونه ورپسې کړي او صرف 2 کلاړیان آوټ جی. ګورباز تاسو ګورئ په 14 بالونو باندې 23 رنزونه کړي دي چې 2 چکی او 2 چوکي هم د په اننګز کې شامل دي. سولین نارائن په 14 بالونو 21 رنزونه کړي دي. بیا 2 کلاړیانو زبردست بیټینګ کړي، وینکاتش ایر او شریاس ایر زبردست بیټینګ کړي. په 28 بالونو 51 او په 24 بالونو باندې 58 رنزونه چې کوم دي شریاس ایر کپتان کړي دي جی. دا میچ د کپتان او د وینکاتش ایر په اننګز په وجه باندې ډیر زر ختم شو جی. بونیشور کومار 3 اورونو کې 28 وکټ یوم نشته. پیټ کامن 3 اورونو کې 38 وکټه ایکسپنسیو ثابت شوی. نتارجن 3 اورونو کې 22 وکټه خبالنګ. بل نور پکې چا هم وکټ نه دی. ټریویس هیډ پکې هم 2 اورونه کړي دي چې تقریبا 2 رنزونه ور کړي دي او وکټ پکې یوم نه دی. نیتیش ریډي یو اور کړی دی او 14 رنزونه ور کړي دي. کولکتا نایټ رایډر ډیره موده پس د آی پی ایل فائنل لا کوالیفای شو. لګي هم داسې چې دا فائنل به د یو ګټي ځکه دی چې کم ټیم کمبینیشن جوړ دی، زبردست کمبینیشن یې جوړ دی جی. سبا چې بل کم میچ ته جی الیمینیټر والا میچ دا غي به سبا ډسکشن کوو جی. آر سی بی والا میچ ته هغه هم یو ګرم میچ ته د ویرات کوهلی دی، په هغه باندې بیا سبا ډسکشن کوو. د ویډیو کتلو زیات مننه جی. والسلام.